تختی نمبر 18 د حروف لینو ده. حروف لین دو دي، یو یای لین او بل واوی لین. یای لین ستوي؟ یای لین کله چې یا ساکنه وي او مخکې حرف ته زبر وي، یا ساکنه وي او مخکې حرف ته زبر وي، دا به راښکلی نشي بلکې دا به نرم انداز سره جلتۍ سره ویلی شي. دې کې هم د حمزه نه والا یا پورې دغه درې طریقې دي. اول جوړ دی، جوړ به داسې وایو: حمزه یا زبر، حمزه یا زبر، با یا زبر، تا یا زبر، ثا یا زبر، جیم یا زبر، حا یا زبر، خا یا زبر، دال یا زبر، ذال یا زبر، را یا زبر، زا یا زبر، سین یا زبر، شین یا زبر، ضاد یا زبر، ضاد یا زبر، طا یا زبر، ضا یا زبر، عین یا زبر، تر اخره پورې لکه نون یا زبر، واو یا زبر، ها یا زبر، یا زبر. دا جوړ شو. روان به داسې وایو. د یای لین په ادا کې اکثر خلک غلطي کوي. یای لین چې کوم دی صحیح نه ادا کوي، نو چې صحیح طریقې سره یای لین ادا ماشومان ته وښودلی شي نو دا به ښه وي. لکه عام طور باندې خلک یای لین ادا داسې وایي: حمزه یا زبر دی، نو د دې روان ای وایي، ای حمزه یا زبر ای ای. دارنګې ګوره په سورې فاتحه کې خلک وایي غیر المغضوب. غیر المغضوب نه دی، دا د یای لین صحیح ادا نه ده، بلکې داسې به وایي غیر المغضوب، غیر المغضوب علیهم، علیهم علیهم وایي خلک، علیهم صحیح ادا نه ده، علیهم. نو دارنګې دې ځینې چې د یای لین ادا صحیح شي نو بیا به دغه قسمه غلطي نه کېږي. نو د دې روان به داسې وایو: ای ای بی تی ثی، ای بی تی ثی، داسې به نه ویلی کېږي، نو بیا به دغه غلطي نه راځي. جی حی خی دی ذی ری زی سی شی وی ضی طی ضی عی غی. دا وګوره غی پکې راغی، غیر ال او دارنګې عی علیهم. نو دا پکې چې دا ادا دي ځینې صحیح شي نو بیا به انشاءالله مشکلات نه وي. فی قی کی لی می نی وی هی یی. دا روان شو او جوړ روان به داسې وایو: حمزه یا زبر ای، حمزه یا زبر ای، با یا زبر بی، تا یا زبر تی، ثا یا زبر ثی، جیم یا زبر جی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خی، دال یا زبر دی، ذال یا زبر ذی، را یا زبر ری، زا یا زبر زی. دا تر اخره پورې لکه میم یا زبر می، نون یا زبر نی، واو یا زبر وی، ها یا زبر هی، یا زبر یی. دا دې کې درې طریقې پوره شولې. خو یو خبره یاد ساتل پکار دي چې د یای لین او د یای ماده په منځ کې فرق وپېژندلی شي. یای لین یا ساکنه وي خو د هغې نه مخکې زیر وي، او یای نه غلط شو، یای ماده یا ساکنه وي خو د هغې نه مخکې زیر وي، او یای لین چې یا ساکنه وي د هغې نه مخکې زبر وي. نو دې دوه کې یو بل دا چې یای لین دا نشي راښکودلی، دا نرمۍ سره او جلتۍ سره ویلی شي، او یای ماده هغه د یو الف مقدار راښکلی کېږي. اوس مرکباتو کې درې واړه طریقې وایو. لومبۍ طریقه جوړ په طریقه د روان او داسې وایو: ای نه این ری ب ریب سی ل سیل غی ض غیض لی س لیس هی ت هیت ضیفی ضیفی حیث حیث خیط خیط. دارنګې اخره پورې لکه عینی عینی کیدی کیدی ضیفی ضیفی غیری غیری. دې ځای کې په دې بعضې مرکباتو کې یای لین او یای مده دواړه جمع شوي دي. نو ماشومانو ته د امتحان په طور باندې داسې ویلی شي چې دې کې یای لین وښایي او یای مده پکې وښایي، او بیا په هغه فرق په هغې باندې واضح کړی شي، نو انشاءالله فایده به ډېره وي. دې پسې بیا دویمه طریقه جوړ روان داسې به وایو: حمزه یا زبر ای، نون زبر نه، این، را یا زبر ری، با زبر با، ری با، سین یا زبر سی، لام زبر لا، سیل، غین یا زبر غی، ضا زبر ضا، غیض، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس، ها یا زبر هی، تا زبر تا، هیت.
تر اخره پورې لکه کاف یا زبر کوي، دال یا زیر دی کوي دی، ضاد یا زبر ضي، فا یا زیر فی ضيفي، غين یا زبر غي، را یا زیر ری غیری. دا جوړ روان شو او روان به پکې اخره کې درېمه طریقه روان دی او پکې داسې وایو أين ريب سيل غيظ ليس هيت ضيف حيث خيط صيد ميتا غيث شيخا زيد سيرا عيني كيدي ضيفي غيري.